چې دا پیسې تاسو په کومه طریقه ورکوئ دا صحیح نه ده. په دې خو تاسو پښتانه ذلیله کړه، خوارم کړه، بې پردې م کړه، په شرمونو مو شرمول دنیا ته. په سوشل میډیا دغه تصویران موږ اکثر ګورو، خلک وایي پښتانه چل ته کېناسته، خیر ته کېنول دی موجوده حکومت. نو مولا تاسو تباه او برباد که لکه څنګه چې یې نن مې دویمه ورځ زه راځم کار ونه نو بس نه کې اوله سیستم خراب و او نن ورنوتې پته نه لګي نو نن امید شته چې وبشي هېڅ پته نه لګي. یاره انشاءالله زمونږ چې کومه لکان ناست دي زما سټاپ والا هغوی ته ما قسم ورکوم زه سهار کې چې ذات خود د سړي خپله خور راشي دا زمونږ ټولو خویندې میندې دي، ټول په تکلیف راغلي دا 3 ورځې ډېر زیات په عذاب شو. دوی ته مونږ بار بار دا وایو چې په طریقه راځئ بغې د بې نمبرۍ کار به انشاءالله بالکل په سړی به ثابت نه کېږي. اوسې خبرې بې نمبري به نه کېږي. تاسو دا حالات په خپله یې نه ګرمي ده ډېره زیاته، مونږ ورته خپله ارینجمنټ ډېر وکړو خو ګرمي بیا هم ډېره سیوا ده، زمونږ هم ګرمي کېږي، دوی سم واړه ماشومان دي، ګرمي ډېره سیوا ده. نو دوی ته خواست دی چې مهرباني وکړئ مونږ د 10 جولای پورې ناست یو، دا پیسې تاسو ته ملاویږي، هېڅ چېرته تاسو پیسې نه دي. بل تاسو دا خواست کوم چې کم ځای کې پیسې اخلئ تاسو به باقاعده زمونږ لکان یو سلیپ درکوي، په هغې رسید کې د دې خپل ډیټیل لیکلی، دې کې ستاسو 9000 روپۍ خو الریډي حکومت ستاسو رالیږلي دي، دې کې ورسره د ماشومانو د سکول پیسې هم هغوی اډ کړي دي. نو چې کم ځای کې تاسو پیسې لرئ مهرباني کوئ خپل رسید ګورئ، د هغې څخه خپلې پیسې برابروئ. په نامه د رب ذوالجلال چې ډېر بخونکی او غیرتي باچا دی. قدرمنو کتونکو ډیلي خیبر نه ستاسو کوربه جلال صاحب تاسو ته حاضر دی. دا د دې علاقې خلک دي، دوی سره مې یو څو خبرې کوو. خو موږ پښتنو کې بدقسمتۍ نه دا ده چې موږ د خپل حق تپوس نشو کولی. اوس دا مایک ورخوا کوم والله که څوک هم خبرې وکړي او چې خبره شي نو تاسو به خبرې کاکا خی خیر جی بالکل ستا دواګانې خیر تاسو دلته ډیوټي کوئ که نه څوک دلته کې سکول کې سیزي نه وکړه سیستم څنګه روان دی کار ټیک دی دلته بس جی کله سیستم د دغه نه خراب شي بر نه خرابي او یو د بجلی کار هم خراب دی. تاسو ته دلته څه مشکلات دي؟ بس د ګرمۍ را مسله جی بجلی مسلې ډېر جی بجلی ډېر راغی نور کار نه مطمئن بالکل جی ته 2 نمبري کېږي نه جی نه کار ښه صحیح روان دی ټول خط صحیح سټاپ راغلی دلته پیسې نه جی نه کاکا لږ رامخکې شه څنګه ښه بالکل خیر دی الله رحمه عظیم الله خان د کوم ځای نه راغلي زه خو د مدې بابا څومره ورځې نه راځي زه ما خو د نن پیله ورځ چې راغلم زنانه دي سره او زنانه پیسې مو اخیستې پیسې خو له لامبر کې ولاړ دي انشاءالله میلاو به شي هسې زه وایم دا دلته چې څومره ګڼه دا دلته عکس وایي چې موږ د ورځې 800 زنانو له پیسې ورکوو راځي 3-4 زره د دې څه بل ستاسو په خیال څه حل پکار دی چې په اسانه دا پیسې ملي هسې زه دا وایم که نه چې دا ټوله زموږ وروڼه دي یو شان مسلمانان یو ټول خو اکثر چې کومه دی زمونږ دا پښتانه چې کومه یو ټول دا بېلمبري کوي ولې چې یو د بل نه مخکې کېږي بل د بل نه مخکې کېږي چې دیو په اصولو باندې او په طریقه باندې چلېدل انشاءالله د حکومت نه د دې یو اسان حل زه تاسو ته مشره زم دا ایزي پیسه اکاونټدار چې سره بار کور کې 10 موبایل دي چې دا اکاونټ دی حکومت والی په اکاونټ یو تر پیسې را لګو کور په کور نو داسې ډېره ښه ده ډېره دا خو به ډېره اسانه شي دا زلالت خو ډېره بالکل داسې که وشي که نه دا به موږ ته ډېر اسانه شي څنګه لاله خیر السلام علیکم وعلیکم السلام نوم هم څه دی حسین شاه د کوم ځای نه راغلی تغبینه نن راغلی که نه وړاندې م راغلی نه بس پیله ورځ مې ده نو کار مو شو که نه نه بس ورننوتې کېدای شي وشي انشاءالله دا ما چې څنګه خبر وکړم مالکه په اکاونټ کې دا پیسې نو داسې اسانه دا خو به ډېر ښه کار وکړي چې حکومت دا کار وکړي تاسو موبایل دی بل سم دی په ایزي پیسه اکاونټ را لګي ته به بازار کې راکېش کې بالکل او دا بار یو مسلمان ته به ښه سهولت و دا اوس څه دي تاسو سهار راغلي ګرمي ده خولې روانې ټولو نه زنانه هم ذلیله شوې دا اسانه طریقه ده بالکل ټیک شو مهرباني بل څوک خبرې کوي رامخکې شه رامخکې شه څنګه یې خیر ښه ګلتاج لږ را دې خوشه ګلتاج کله راغلی موږ سر راغلي دا زموږ لسمه پیره ده غوټه او سمه د وزیر هغه سره پیمان چې د وړو تنګړي لکه ستا خبره چې یو په لس بیا لګي نو موږ وایو چې د انصاف کار وشي یا پر دفترونو پر دکانونو باندې وشي یا دلته په اکاونټ کاري صحیح دی موبایل ته واو خو لکه موږ دغه وایو چې د هر غریب دغه وشي د دنیا خلک لکه خیرمار وناس ورته که نه او په پته نه پیږو خیرمان خبره خیرماران خو مونږ یې زموږ حکمرانان خیرماران دي بار ته لاړ شي وایي راوغواړئ خدای مو بخه زموږ په عمل کې سیلاب راغلی دی غربت ته سوال وکړي هغه خپل اکاونټونو ته زموږ خیرماران حکمرانان دي نو مونږ خو خیرماران کړي مونږ وایو چې د انصاف کار وشي د انصاف کاکا څنګه خیر دی تاسو ښه جې تغبې اوسېدونکو نوم اجمل دی څومره ورځې ده چې راځي ډېرې ورځې وشوې خو دا به ووایو تاسو چې کومه خبره موږ ته مخې ته کړه عوام ته د هغې دغه دی چې کله دا پیسې له اول رالې موبایل ته به ستا میسج راغی نو باقاعده بیا میسج وکړو د تا له بیا پیسې درکړې نو هغه کار هغه شان هم په طریقه خو لیکن ستاسو دا خبره نور هم بهتره ده ډېره مهرباني به جي او دا خو که خیال کړئ ستاسو خبره چې لس والي نو شل پې لګي بیا نو دلته موږ ته ډېر تکلیف دی چې دا ټول علاقې ده زموږ وروڼه دي د لرې لرې نه راځي
دا متاثره دي لیکن د دې وس دغه نشته نو تاسو مهرباني دا وکړئ چې کومه خبره تاسو مخکې وکړه په دغه طریقه دا وشي نو ډېره به ښه مهرباني خبرې کوو دا راته وایي برادر د څومره ورځو نه سیشن سټارټ شوی دی دا خو د 15 تاریخ نه سټارټ شوی دی خو دا لینک مساله وه د 3 ورځې د پرون نه سټارټ اخیستی دی ماشاءالله ډېر ښکلی کار اوس روان دی خو زه د خلکو ته خواست کوم چې دا ستاسو پیسې دي که تاسو میاشت پس دا پیسې لرئ موږ به دلته ناست یو تاسو ته 10 جولای پورې دی لږ ټایم دی موږ سره د 10 جولای نه پس که مثال په طور باندې دا دغه کېدو نو بیا په شاپونه دي زمونږ دکانونه دي دفتر دي بیا هلته هم دا پیسې ورکړل کېږي تاسو که داسې زنانه ډېرې زیاتې راغلي چې د هغوی پیسې بند دي دلته د بندو پیسو څه بندوبست زموږ څه نشته دی د هغوی حل دا دی چې زموږ په سرحد کالونۍ کې چې کوم د بي اس پي اپیس دی تحصیل تغبی هلته د دا زنانه لاړ شي هلته اندراج وکړي د اندراج نه پس قسمت بیا خپل د حکومت کار دی هغې خپل پروسس دی زمونږ لکان هلته ناست دی هغوی بوله اندراج کوي رش ډیر زیات دی دلته بار نارینه هم راغلي دي فریاد کوي چې 4 ورځو نه 3 نه دا زنانه هم راغلي دي دغلته بې نمبرۍ چې څه حساب وخو موږ مخامخ ولیدو نو داسې څه خبره خو منځ ته نه ده راغلې یاره انشاءالله زمونږ چې کومه لکان ناست دي زما سټاپ والا هغوی ته ما قسم ورکوم زه سهار کې چې ذات خود د سړي خپله خور راشي دا زمونږ ټولو خویندې میندې دي ټول په تکلیف راغلي دا 3 ورځې ډېر زیات په عذاب شو دوی ته موږ بار بار دا وایو چې په طریقه راځئ بغې د بې نمبرۍ کار به انشاءالله بالکل په سړی به ثابت نه کېږي اوسې خبرې بې نمبري به نه کېږي تاسو دا حالات په خپله یې نه ګرمي ده ډېره زیاته موږ ورته خپله ارینجمنټ ډېر وکړو خو ګرمي بیا هم ډېره سیوا ده زموږ هم ګرمي کېږي دوی سم واړه ماشومان دي ګرمي ډېره سیوا ده نو دوی ته خواست دی چې مهرباني وکړئ موږ د 10 جولای پورې ناست یو دا پیسې تاسو ته میلاویږي هېڅ چېرته تاسو پیسې نه دي بل تاسو دا خواست کوم چې کم ځای کې پیسې اخلئ تاسو به باقاعده زموږ لکان یو سلیپ درکوئ په هغې رسید کې د دې خپل ډیټیل لیکلی دې کې ستاسو 9000 روپۍ خو له حکومت تاسو رالیږلي دي دې کې ورسره د ماشومانو د سکول پیسې هم هغوی اډ کړي دي نو چې کم ځای کې تاسو پیسې لئ مهرباني کوئ خپل رسید ګورئ د هغې څخه خپلې پیسې برابروئ تاسو ته که بیا هم څه مسله نو خیره تاسو موږ ته ویلی شئ موږ حکومت دې دپاره اوس ټایم بدل کړی د 8 بجو نه والا د 7 بجو پورې ټایم دی 8 نه 7 بجو پورې اوس ټایم دی موږ د 7 بجو پورې ناست یو چې دا پیسې تاسو په کومه طریقه ورکوئ دا صحیح نه ده په دې خو تاسو پښتانه ذلیله کړه خوارم کړه بې پردې م کړه په شرمونو مو شرمول دنیا ته په سوشل میډیا دغه تصویران موږ اکثر ګورو خلک وایي پښتانه چل ته کېناسته خیر ته کېنول دی موجوده حکومت نو مولا تاسو تباه و برباد که لکه څنګه چې یې شرمېدلي رسوا په دې دنیا کې مې پاغې به مې الله هم دغسې لره خو تاسو چې د پښتنو څخه دا کوم سلوک راغستی دا کومه ناروا هم راغستې ده نو تاسو نه هغه ورځ یېره ده چې دغه 2 ګزه زیاته به تاسو ځئ که نه اول ته به الله له جواب ورکوئ دغه ورځ تاسو نه یېره ده نن به زما د پښتنو دا حال نه وي دغه ریکویسټ دی چې مهرباني وکړئ دا سیستم ختم کړئ دا په کومه طریقه چې تاسو پیسې ورکوئ دا ټیک نه دي که تاسو 9,000 روپۍ ورکړئ نو په دغه زنانه او د هغې په ډبل ځکه چې ګرمي خرابې کړي دلته بلا ماشومان پکې ګرمۍ خراب کړه زنانه پکې خرابې شوې ډېر خلک پکې مړم شو دې نه مخکې چې کوم د وړو هغه سکیم ستاسو هغه بوره چې به هم خلکو له خیراتي ورکوله نو هغې کې هم بلا زنانه په حق ورسېدې بوره وه بالکل بوره وه هغه د خوراک نه وه څښا غنم یې وړه کړي وو په سیند کې و که چېرته څښا غنم په ګوتو ورغلي یې وړه کړي اوس تاسو پښتانه په دغه 10,000 روپۍ باندې دوکه کوئ د پښتنو هغه عزت هغه غیرت تاسو تباه و برباد کو شرمونو پښتانه دنیا ته وشرمول سرتورم کړو د دغه 10,000 روپو دپاره د دې اسانه طریقه دا ده که تاسو نه پوهېږئ بیخي ځان نه مخرج جوړ کړي جاهلان یې نو ایزي پیسه اکاونټ دار چا سره پار کور کې 10 موبایل دي دار چا ایزي پیسه اکاونټ دغه اکاونټ نمبر ته واله معمولی شان سروې د یو دوباره به وکړه کنه تاسو داسې سروېګانې کوئ چې هغه پیسې پکې حقدار ته میلاویږي نو خو یو صحیح سروې وکړئ دغه ایزي پیسه اکاونټ نمبر ته والئ دغه اکاونټ ته یې ورته راولېږئ هغوی ته به هم په اسانه میلاو شي تاسو ته به هم اساني دا اوس کوم حل دی بره چې کوم سکول کې کوم سټاف و دننه موږ ورلو هغه زنانه د ګرمۍ نه غریبانانې مړې کېدې بوډاګانې پکې راغلې وې بوډاګان پکې راغلي وو خلک یې تباه و برباد کړو دغه د ایزي پیسه اکاونټ سیسټم باندې عمل وکړئ نو دا قوم به تاسو ته دعا وکړي په صحیح معنو کې که تاسو وایئ چې موږ دوی څخه ښېګړه کوو نو دغه ښېګړه دا تاسو ښېګړه نه کوئ یا ورته دا مهنګایي لږه کنټرول کړئ 18,000 روپۍ ورکوئ ستاسو دغه چاندې دغه امداد د ستاسو په تندر ولګي پښتانو هم خیرماران جوړ کړي دي دا سیسټم ورته لږ برابر کړي دا مهنګایي ورته لږ کنټرول کړي په دغه 10,000 روپۍ د هفتې سودا نه کېږي د وړو تروړې ته وګورئ داسې نور چې څومره څیزونه دي د 100 روپو وریجې به وي کیلو هغه په 100 روپۍ به وستالې د 140 روپو لیټر پټرول به هغه به اوس په 300 لیټر اچي نو الله تاسو تباه و برباد کړي تاسو د مهنګایي خلاف راوتي وي پښتانه هم چل ته کېنول خیرماران هم ته جوړ کړه په دغه 10,000 روپۍ باندې دوکه کوي او دغه شان ذلیله خوار کوي کاکاجي ته لږ راشه دی خو ته له کوم راغلی اسلام علیکم زه ایدرخان کلینا څومره ورځ دی چې دی راځي نن مې 2 ورځ زم راځم کار ونه نو بس نه کې اول سیستم خراب وو او نن ورنوتی پته نه لګی نو نن امید شته چې وبشي هیڅ پته نه لګي
وای خبره وکړم د حکومت لپاره کار دي چې سر به وکړي د خلکو نه د اکاونټ نمبر ولې چې پیسې اکاونټ ته وترایلیږي نو پاسانه دا غوډه باسانه شي او تکلیف هم ختم شي دا عزت په عزت خلکو پاتې شي او زنانه ته هم دا تکلیف آسان شي دا خويندې مېندې ټولې سرتوري ناسي په بورخه کې خو نشي کېناستې دي ګرمۍ دا زمون برا کېږي نو سرتوري سرتوري شو بس موجوده حکومت ته لاس دا چې ټیک ده د اکاونټ دا ډېره ښه خبره ده څنګه ورور خیر دی جی ستاسو دوا ده زما اسماعیل نوم دی مزدور آباد نه زما تقریبا د ګل په ورځ هم زه راغلی وم دا مامام را سره او نن بیا رالو د دې ګرمۍ د لاسه نه راتلو او بس دغه شرمول دي نو اکاونټ دا خبره چې ما کوم وکړه چې دا وکړي ټیک دا صحیح خبره ده بالکل کور ته بار سړی ته رسي او سره نوکران لیک دی یاره ځایونه ورسره لیک دي استادان لري ټول چوټیانې دي کور ته په هر یو سکول کې دي دوی دا کار شروع کړي رش به ختم شي اورې نو دا خو لکه شرمول دي دا خو پښتانه تباه او برباد کړه بس څه به ووایو نو خدای پاک دې پوهه کړي خدای دې پوهه کړي الله دې پوهه کړي او که پوهه په نصیب کې نه نو الله دې لکه د قارون په شان تباه او برباد کړي دا پښتانه دا خیرو ته کېنه والله موږ نور څه نشو کولی نو دا دې به مخکې د مهنګایي خلاف خبرې کولې او مارچونه به یې کولو چېرې ګراني ده او دا تېر حکومت موږ د یو حکومت په سیډ هم نه هغه پښتانه یو متل کوي د بد خنزیر په بچو کې هم د سړي بچی نشته نو ټول د یو بل باندې چې یو راشي بل پې وبخي تېر حکومت کې هم ښه حده پورې ګراني وه اوس حده پورې ګزاره کېده دا اوس چې سره روان دي نو داسې نه وه یو په تریپل سیز ریټ ختلی دی باقي خبره د دې موجوده پیسو شوه نو راغلي په دغه سټاف سره هم خبرې وکړې بار هم دغه غرونو سره خبرې وکړې پښتانه په خپله دغه خویندې میندې لرو عزت لرو په دې عزت باندې موږ پښتانه مړي کوو په کلونو دښمنۍ پې پالو که د دغه 10,000 روپو خبر راشي نو زموږ دغه خویندې میندې سرتوري شي دا د موجوده حکومت ته لاسه موږ پښتانه بې عزته شو دنیا ته رسوا شو خیرمانان یې ورته ثابت کړو چې پښتانه خیرمانان دي ستاسو په دغه 10,000 روپۍ دي تندر دغه ستاسو د بچو په کفن دي دغه پیسې ولګي دا تاسو چې کومې دې قوم له ورکوي دا په کومه طریقې ورکوي که واقعي ښېګړه کوئ د دغه قوم سره دا کومه طریقه چې ته موږ یاده کړه دا مشوم تم پته بچی ته پته چې نن سبا دا چا صحیح پیسې اکاونټ په دغه طریقې وسره کوي تر بلې ویډیو پورې خپل قربا جلال صافي او کیمرامین تلاوت شاله اجازه ورکړي خاد آباد او بریالي اوسئ الله پامان